Kabari Parshunam! Kabari Parshunam! Nari jawab likhte zara. Kabari Parshunam! Kabari Parshunam! Nong the Shinwaro da Frido non custom paid गाड़ी चिकम दी आगा गिरफ्तार शिवी ऊपर ढेर तादाद बांधे शनिवारों दे खुका खेल तपे खालक चिकम दी आगा कोरोना ना वोड़ी दी दिमागी जत्फंदो दिमंगो तासो हर तरीका मालूम आला और मंग हर वक्त मुकाबला करे रहो ज़दा खबर कवल गारन चागा शायर यही छे ظالم تکډیر ناز دی په دامونو په دارونو د ظلم په وحشت په زولنو په زنځیرونو خو زموږ د حق پرستو لیونو فیصله دا ده یا ځان له سره تېرو یا معراج د ارمانونو زما عزتمندو نن بیا د لوړګي ځوانانو مشران تاسو ته ولاړ دي او تاسو ته پیغام درکوم چې چېرته دباو نه شو که یو ملګری چېرته وړی وی میرو حاجي صاحب هغه د مونږ تاسو ټولو محترم دی هغه د مونږ ټولو عزتمند دی او د ما عزتمندو تاسو ته دا پیغام درکوم چې اوچت سر ګرځېږو تر پوله پورې چې د ما په اوږو باندې دا سر موجود وي زه نه یم ویجلی او جماعت اسلامي نه یې ختمه کړي تر هغه پورې اوچت سر ګرځېږو هېڅ چاته هم د ظلم کولو حق نه ورکوو ته د شپې ماله منډې مه راوهه ته مطلب دا دی چې د سپینګیري سره خبره وکړه د ملک سره خبره وکړه د پولیټیکل انتظامیې سره خبره وکړه او زه هر وخت په دا بازار کې موجود یم او د تا جیبونه چې دي زموږ یار هېڅکله نشي نیولی زموږ د عوامي جدوجهد چې دی دا حق دپاره دا په جاري ویل قانون دې لپاره جوړ کړه چې که باید رزق واخیست افغانان خو ټول پاکستان نه کوي دلته افغانان څنګه په باډر باندې د باډر باندې دلته افغانان څنګه کراچۍ مې راونڅوي باسه صرف زما په لوړګي کې ته قبایل څنګه بله دویمه خبره زما لاسګاري روزګار وا رانه واخیست زما معمولي کانډې روزګار دا رانه واخیست زما کور ماښام چوله بنده کړه دلته خو هېڅ هم نشته نه فصل شته نه کارخانه شته نه کالج هغه جوړ کړی په ټوله پاټا کې اوس یا یونیورسټي جوړه کړه آیا نیمه په پېښور کې یو دیوال او یا په پاټا کې یو میډیکل کالج نشته یو اے ګریډ هسپتال نشته ستا په پاټا کې جوړ کړی څه شی دی چې ستا دا روزګار ما نه واخیست دا موټرې ته نه ځې دا غیر قانوني دا په هوا کې راکوز شو او که په دغه لیار راغلي په دې چا پیسې اخیستي دا روپۍ څوک تر اخلي آیا دا موږ عوام تر اخلو که ته تر اخلي هلته روپۍ تر واخلي هلته غریب سړی ګاډی واخلي دلته 300 روپۍ مزدوري په کتې تر نه ځي هغه کور الټا نور روز بېروزګاره شو بېروزګار هم شو قرضدار هم شو هغه بچو سره څه کا هغه بال بچ بچ څه کا کیس نشته یخنیه اوبه په 120 روپۍ بیلر اخلو د څښلو اوبه نشته سکول نه څال دی ورشه هسپتال نه څال دی ورشه خو نن دا خبره راښکاره شوه چې څومره ډرامې دي هغه ټولې په دې پاس کیمپ کې جوړېږي او بیا یې مونږ او تاسو ته رامخکې کا کله راته یایي چې دهشتګرد راغلي دي کله راته یایي چې غله راغلي دي زه ستاسو نه یو پوښتنه کړم چې غل څنګه وي غل خو داسې نه وي چې په سپین میدان باندې دلته په سپینه خوله باندې ګرځي غل خو هغه وي چې خوله یې تړلي مخ یې تړلی سترګې یې خالي ښکارئ او په ما او تا باندې ارشي په هغه بله ورځ باندې دا ملګري خبره وکړه په دې پای پاس باندې چې هغه یو کس پورته کړه خوله او مخ یې پټ کړی و غل داسې مونږ خو کولاو روان یو تم په پټه خوله باندې پورته کړې مخ یې پټ کړی غل ته شوې او که غل زه شومه بل خبره دا وه چې تا ته پته ده ګوره که د دهشتګردۍ خبره وي د دهشتګردۍ د ټولو نه زیات مخالف زه یم او د ټولو نه ډېر به هم د دهشتګردۍ مونږ ښکار شوي یو
خو خبره د دهشتګردۍ نه ده. دهشتګردو لیست تا سره پروت دی، تا ته معلوم دی. تا هغه خلک ونیسه، هغه خلک راځوړند کا، هغه خلک پانسي کا. که د دغو خلکو جلوس پسې راویسته، دا خلک به بیا ټول دهشتګرد دي. نن موږ سره دا څومره خلک چې ولیار یې، ټولو سره په کور کې وسلې پرتې وې. هر یو سړي کلاشینکوف راواخیسته، په دې بازار کې په ارزان نرخ باندې خرڅ کړ او ځان له یوه غریبۍ یو موټرګی په واخیسته. هغه موټرګی وستا تر ونیوه. ته مونږ څه ته جوړوې؟ دا ته مونږ کومې زمانې کله وبیایې؟ وایي چې دا نان کې سټمپېډ ګاډي دي، دا نان کې سټمپېډ ګاډي پاسمان باندې راغلي دي. هر طرف ته کانټتار لګولی دی، په کومه لار باندې راغله؟ ته خو ما سره په جیب کې غیر ضروري شی نه پرېږدئ چې زه یې په جیب کې راواړومه، موټر به په کومه لار راواړومه. دا خو ستا کار دی چې ته یې راوړئ او دلته بیا په ما باندې خرڅوئ. ته یې بند کړه، په هغه ځای باندې یې بند کړه. پاټه سیاسي اتحاد ورځ ټاکلې ده د مظاهرې لپاره. شپږم تاریخ یې ټاکلی دی. مهرباني وکړه چې داسې کردار ادا کړه چې د دغه شپږم تاریخ مظاهرې ته څه ضرورت پېښ نه شي. دا کسان هم را پرېږده او دا ګاډي هم را پرېږده، او که خامخا دا کسان خو به هسې هم را پرېږدئ، او که دا ګاډي ستا لپاره سخته خبره وي او ته یې نشي را پرېښودی، نو مهرباني وکړه چې د ستا د سرکار څومره خلک ورته ناست دي، هغه ګاډي هم په خپل تحویل کې واخله چې قانون ټولو لپاره یو شی شي. په ایمان ووایئ چې دلته لا کوم ګاډي چلېږي دا د سرکار خلکو سره ډېر دي او که پرایویټو خلکو سره ډېر دي. د غیرت او د پښتو تقاضا دا ده چې اول یې په ځان باندې بند کړه او بیا یې په دې غریبو خلکو باندې بند کړه. بالکل دا ظلم شوی دی. دا یو غیر قانوني طریقه ده چې دوی یې په تحویل کې واخلي او بیا یې په خپله افسران پکې ګرځي. دا کوم قانون کې راغلی ده؟ دا خزانې ته حواله کړه، دا نیلام کړه، په نیلام کې دې خپل خلک واخلي، ته ولې کسټم ورکړه. دا چېرته دا طریقه کړې ده؟ او آینده لپاره چا کومې د چور دروازې دلته کولاو شوي دي او دا ګاډي په راکې وځي، مهرباني وکړه چې دا د چور دروازې را بندې کړه چې نور ګاډي نه راځي. موږ ته به خدای سم ګاډي په نصیب باندې راکړه.